کوز دیر چکدره علی آباد کې شمولیتي جلسې ته د وینا په وخت د پاکستان پیپل پارټۍ لویر ملکن ډیویژن صدر ملک عظمت خان او حلقه پی کې 15 امیدوار نعیم الله خان ویلي دي چې د غریب ولس د ترقۍ او سوکالۍ لپاره د ملک په سطح د پاکستان پیپل پارټۍ د مشرانو او دینزي په سطح د بخبیدار خان مرحوم او ملک مظفر خان مرحوم د خدماتو نه انکار نشي کېدی. دستور کې پخوانی کسان کونسلر امیدوار رحمان ګل، روهیل خان، خان باچا ګل، سلیم الله، انور خان، نعیم الله، زهیب حسن، سهیب خان، ساحل، عثمان، وفادار، شوکت استاد، اسماعیل خان، ماجد خان، سدیس، عالم خان، اسد خان او صفوان سره د خپل خاندانونو او ملګرو د تحریک انصاف په شمول نور پارټونو د مستفید کېدو او پاکستان پیپل پارټۍ کې د شمولیت اعلان وکړ. ملک عظمت خان، نعیم الله خان، علي باچا، خان باچا او نور ورته ټوپۍ په سر کړې. دستور ته په خپل وینا کې د لویر ملکن ډیویژن پاکستان پیپل پارټۍ صدر ملک عظمت خان، ویلیج کونسل راموړه چیرمن خان باچا، علي باچا، ابرار باچا، عمر خطاب، رویدار سحر، اقبال حسین، نیاز منیجر او نورو نوي شاملېدونکو ملګرو ته هرکلي سره مکمل مرستې یقین ورکړو. وینا کوونکو ویل چې پیپل پارټي د غریب ولس د درد نوم دی او د دې په نتیجه کې په وجود کې راغلې ده. دې زیاته کړې ده چې د تحصیلات دینزي د ترقۍ لپاره د بخبیدار خان مرحوم او د هغه د خاندان قربانۍ او خدمات د چانه پټ نه دي. د ملک عظمت خان وینا وه چې کوز درته د ګیس پایپ لاین تر شمشي خان پورې د په کوششونو او منظورۍ بوتلی شوی دی او چې څوک د دې خبرې نه انکاري نو دی مناظرې ته تیار دی. دستوري ته په خپله وینا کې د بخبیدار خان مرحوم زوی نعیم الله خان وینا وه. زه د مانیګل رور او د مانیګل رور سره چې کوم راغلي زموږ سره په دې پارټۍ کې شمولیت وکړو پاکستان پیپل پارټۍ کې، زه د هغوی ډېر زیات شکرګزار یم او هغوی له ډاډ ورکوم چې انشاءالله تعالی ستاسو په دې فیصله به تاسو انشاءالله تعالی د پاکستان پیپل پارټۍ قایدین خوشحاله کوي انشاءالله. ټیم د ختمېدو دی، ماښام نږدې کېدو والا دی. د پارټۍ په حواله سره، زموږ د لوکل علاقې په حواله سره، زموږ د ملګرتیا په حواله سره، د پاکستان پیپل پارټۍ د خدماتو په حواله سره ملګرو او مشرانو خبرې وکړې. خو زه تاسو راولم نن چې کوم د سیاست دپاره او د دې اوټ دپاره کوم مقابله شروع شوې ده نو زه تاسو ته دې خبرو ته مخامخ کوم. نن که څوک په کلي کې ستن ورکوي، ستن د بجلۍ، نو وایي جنډه ولګوه نو زه به تاله ستن درکړم. او دغې کلیو ته چې په دغې کلیو کې په سلونو په تعداد سره خلک اوسېږي، دغې کلیو ته بخبیدار خان مرحوم پیډر بجلیانې لګولې دي، ستنې ترانسفارمر یې لګولې دي، لګولې دي که نه دي؟ خو چاته به دا نه ویلي چې زه ماته جنډه ولګوه. ویلي دي چاته دلته ناست یې تاسو ته به ډېر خدمت شوي، ویلي دي چاته چې ما سره جنډه ولګوئ. نن د اوټ ټایم راغلی دی نو څوک د سوی ګیس پیپ ښایي او څوک د بجلۍ ټرانسفارمر ښایي. خو چې کله په شموزو پیډر اوښتو نو په هغه ټایم کې تاسو چېرته وایي؟ وایي و دا خلک و. خو نن چې د اوټ ټایم راغلی دی نو نن ورسره پیپ هم شته، نن ورسره ستاره جنازې غم هم شته او نن ورسره د ستنې او د ټرانسفارمر پیکر هم شته. بل یو مخې له تاسو له راولم، تحصیل دینزۍ کې داسې یو حالات راغلي چې مونږ په کورونو پرېښودو مجبوره شوي وو. کډې هم وړې وې، وړې هم وې که نه وې وړې. نو په هغه ټایم کې تاسو چېرته وایي؟ د دې علاقې غم به کېدو که نه؟ حق به ادا کېدو که نه؟ نه و هغه ټایم کې. هغه ټایم کې صرف او صرف بخبیدار خان مرحوم و چې هغه د قومي د امن جرګې چیرمین شو، صدر شو او د تحصیل دینزۍ خلاصۍ هم د پوځیانو نه کوو، هم یې د دهشتګردو نه کوو. په هغه ټایم کې صرف او صرف بخبیدار خان مرحوم. کله چې سوی ګیس اوښتو په دې روډ باندې علي باچا ناست دی، چا غږ نه کوو د سوی ګیس. نن چې دلته را سروې کېږي دا په څه بنیاد باندې کېږي دلته را سروې؟ په کومو علاقو چې سوی ګیس ډسټریبیوټ شوی دی، تقسیم شوی دی، نو دا څه په څه وجه تقسیم شوی دی چې هغه دلته بخبیدار خان مرحوم او د هغه ملګري علي باچا ناست دی ګواهي دي وکړي چې دوی دلته پیپ رامات کو او دا سوی ګیس پیپ یې وشلو چې اول وی تحصیل دینزۍ کې نه شوی نو تاسو ته جوړ نه وي. دا خبرې مخې له راویستلي. نن بیا د اوټ ټایم راغلی دی
کمپین زمونږ اقبال حسین بھائی ته خفه کېږه ما زمونږ کمپین په بوله زمونږ اعلان کړی دی په پیشنټ کې چې زمونږ کمپین مونږ شروع کړی دی مونږ کله ولاړ یو چې کله بخپیدار خان مرحوم جم دی نو هغه ورځو نه هغه کمپین شروع که هغه الیکشن ټیم که هغه اوټ بایللی دی او که ګټلی دی مونږ د خلکو زمونږ کمپین جاري مونږ د خلکو خدمات پکو د خلکو سره به ناسته پاسته زمونږ جاري د خلکو لپاره به کمپین شروع کېدی زموږ لپاره کمپین شروع دی پابس په پیشنټ کې ما تاسو ته سوال کړی دی او زه د چکدرې مشران دلته ناست دي او دا هغه مشران ناست دي ما ته چې زه د دوی مخې خبرې هم خپله ګستاخي ګڼم چې دوی د مخې ما خبرې نه کولی ما ته د دوی په شکل کې بخپیدار خان مرحوم ښکاري زما والد صاحب ما ته د دوی په شکل کې ښکاري نو زه به دوی ته څه خبره وکړم خو ذموار یې تاسو او ذمواري هم اخیستې ده په سر باندې نو تاسو ته زه درخواست کوم چې په دې چکدرې کونسل کې بلا زما پی ټي آی والا رونه دي بلا زما د نورو پارټو والا رونه دي زما سر په رابطه کې دي خو که تاسو وله ورغلی او ننوات یې وکړي نو څنګه چې دلته نن په سلونو کسانو اعلان وکړو چې باید مونږ پاکستان پیپل پارټۍ کې شاملېږو ستاسو انتظار کوي هغوی ورشئ چې راواوړي د پاکستان پیپل پارټۍ ته مشرانو څه کم شپږ کاله له دې تیر شوي ګورمنټ شوي دي دې پی ټي آی ورکران دې خپل لیډرانو دوکه کړي دي او که نېرې دوکه کړي نو زه ورته په ثابتوم په څه کم شپږ کاله کې یو پرایمري سکول دوی په یو کلي کې نه دی کړی تاسو لاړ شئ په خپلو کلیو کې وګورئ زما مشران ناست دي کالته واټر سپلای سکیمي نه به د بخپیدار خان مرحوم د لاس وي کالته سکولي ابه د بخپیدار خان مرحوم د لاس وي کالته روډي ابه د بخپیدار خان مرحوم د لاس وي دوی په اسبن کې روډ کړی دی یو کال د هغې روډو شو چې دغه شانتې ګډوډ پروت دی دوی د خانپور یونین کونسل روډ منظور کړی دی ګډوډ دی د اوسه پورې پکې کار نه شوی دوی د بټانو نه واله د اوچو پورې کم روډ کړی دی ګډوډ دی کار پې نه شوی دوی د غالګي نه واله د درې پورې روډ دی چې بخپیدار خان مرحوم شپږ کاله مخکې د هغې منظوري کړې وه او هغه شروع کړی دی د اوسه پورې دوی هغه کار ونه کړو ما ته ووایه تاسو د خپل علاقې کې هر هغه چاله سپورټ ورکوئ هغې چاله اوټ ورکوئ چې ستاسو د مسلو نه خو واقف وي که نه چې معلوم خو ورته چې زما په دې کلي کې دا مسله چې معلوم خو ورته چې په دې کلي کې دې زما دې ملګري ته دا ستونزه ده نو تاسو چې چاله اوټ ورکړی دی نو هغه د دې خبرو نه خبر نه و د چکدرې کونسل په مقام ولاړ یم دلته زمونږ ګرلز ډګري کالج و بخپیدار خان مرحوم ولګېد په ګل آباد کې نوی ګرلز ډګري کالج د ګل آباد دپاره د یونین کونسل کوډیګرام یونین کونسل اوچ یونین کونسل تازهګرام یونین کونسل خانپور او یونین کونسل د باډوان سه علاقو دپاره دغه سکول دغه کالج جوړ کړی و دوی ولګېد د دې پی ټي آی لیډران او د دې ځای نه زموږ د خویندو کالج د دې ځای نه واخیستو ګل آباد ته شفټ کړو نو پکار چې دلته په چکدره کې سکول پکارو کالج پکارو که نه و ته ما ته وویل زما د درې خور به د درې نه څنګه ګل آباد ته ځي پکار و چې دا چکدرې ته راتلی زما د خادکزو خور به څنګه راځي ګل آباد ته پکار و چې دا چکدرې ته راتلی زما مشرانو او زما رونو دا کمې خبرې چې ما مخې ته کړې تاسو ته نو دا په دې الیکشن کمپین کې را مخکې کوي چې په کومه کاته کې ته ماله اوټ له راځي په کومه کاته کې ته زما کلي ته راځې چې ماله اوټ راکړه دا خبرې ورته وښیئ چې په دې ټایم کې دا چل شوی